مسلمان مهنګای له لاسه دو چار د خودکشیانې کوي په کل بازار کې به څوک هم داسې ونه وایي چې یاره زه خو ریټ کم چلاوم، بلکې یو خواته به یو ریټ او بل خواته به بل ریټ. فقط مونږ تر جماعت پورې مسلمان پاتې شو. تر څه وخت چې مسلمانو دا کیفیت و. حضرت اسلمی رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر غلام دی، وی زه به اکثر ورسره حضرت عمر سره شپې بیا گشت کولو. گشت کوي یوه شپه راغو په یو کور باندې یوه زنانه د لور ته لګیا د شاباش د پیو اوچتې دا ټیم د اوچتو بیا پیو ته اوبه ور واچوه. لور وایي نه مورې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منع کړی ده چې ملاوټ په نه کوئ. وایي تا ته حضرت عمر ګوري خو نه چې ته نه ور اچوې. وایي حضرت عمر نه مخکې د حضرت عمر رب حکم دی چې دا شی به نه کوئ. که عمر مې نه ویني د عمر رب خو مې ویني، زه دا کار نشم کولی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا کور نښه کړو، په سهار پیغام ورته راولېږلو، وایي دا جنۍ واده شو ده که نه؟ وایي نه ده واده شوې. هغه جنۍ خپل زوی عاصم ته وغوښتله، رشته یې وکړله، وایي دا نیکه پارسا جنۍ ده. بیا هغې جنۍ نه یوه جنۍ پیدا شوه، هغې زنانه نه یوه جنۍ پیدا شوه چې هغه را لوی شوه او هغه واده شوه. نو هغې نه څوک پیدا شو پته سته؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ. هغه هستی چې بادشاه یې وخت ته 4 جنۍ الله ورکړی وي، هلک یې نه و، خو اختر په ورځ دومره روپۍ نشته چې جامې ورته والي. هغه عمر بن عبدالعزیز چې ټوله ورځ بیا په عبادت کې تېروله او ټوله شپه بیا په عبادت کې تېروله. هغه عمر بن عبدالعزیز چې اسلام ورځ په ورځ علاقې په علاقې باندې مسلمانو علاقې له پاسه علاقې ملکونو له پاسه ملکونه فتح کول. هغه عمر بن عبدالعزیز چې مسلمانو باندې یو داسې دور راغی چې یو هم غریب پکې پاته نه شو. انسان مسلمان به زکات اخیسته او ګرځولو به چا به زکات نه ته اخیستلو. دومره مسلمانو ته ابیاري میلاو شوه. پس سره څه وخت چې مسلمان په یو لین باندې ولاړ، ما عزتمندو دین اسلام چې تا او ما ته را رسېدلی دی، صرف په دې نه دی را رسېدلی چې د روژې مسلمان شه او روژې نه بعد اړو جومات پیژنه. هم حقیقت دا دی، اختر په سهار باندې زمونږ جومات شړ پروت وي. رمضان اخیر شپې ورځې چې راشي زمونږ جوماتونه شړ شي، بازارونه مو آباد شي. ما عزتمندو مسلمان او د کافر په ژوند کې فرق دی. نن ته اختر پر خوشحالي کوي، دا اختر ستا ته د روجو په بدل کې میلاو شوی دی. اختر د هغوی خلکو دی چا چې روجې نیسلي. اختر دې ته نه وایي چې ته ښایسته جامې واغوندې، سپلی په خپو کې ځان تیار کې. دا اختر نه دی. اختر هغو خلکو دپاره اختر دی چا چې دا کل میاشت الله ته ځان وکړولو، تکلیفونه تیر کړه، عبادت کې مشقات برداشت کړل، او بیا اختر په شپه باندې د عبادت قبول شي او دته د جنت الله له طرفه پروانه میلاو شي او جهنم نه ازادي میلاو شي. هغوی خلکو دپاره اختر دی.